او چې بیا کما قربانې د تاریخ په غټو غټو ټکو لیکل شوی دا او د قرآن کریم پس واضح الفاظ لیکل شوی دا رب ذوالجلال فرمای فدیناه بذبح عظیم الله با فرمای چې مونږه ابراهیم علیہ السلام د خپل زوی په صورت کې یو عظیم قربانی ورکړه چې هغه د ابراهیم علیہ السلام قربانی یو ځان له تاریخ لري او بار بار بم اوریدلې وي خداغه په مناسبت باندې چون کې نن خبره د تاریخ د قربانۍ باندې بیانېږي یو خبر ارز کول غواړم ابراهیم علیہ السلام چې کوم قربانی کړې ده او چې کوم دا غټ اختر په ورځ باندې مونږ د ساروي قربانی کوو خدای پاک ورته ذبح عظیم وایي ډېر عظیم قربانی ورته وایي خدای پاک خپل نامه دغه قربانۍ لور کړې ده ځکه خدای پاک ذات عظیم دی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم خدای پاک د خپل ذات ته د عظمتونو نامه ور کړې ده خو چې کله ابراهیم علیہ السلام خپل زوی او هغه زوی چې داغه په تندي کې نور محمدی تاویږي د چا په مخ کې جلوه د مصطفی علیہ السلام موجود وي او کم هغه معصوم چې داغه په مخ کې د نبوت انوار او تجلیات را پړ کیږي هغه د عظمتونو زوی هغه د رحمتونو زوی هغه د انوار مصطفی صلی الله علیه وسلم په جبین کې انوار او تجلیات نا معمور تندې هغه بچي پس مکه باندې سملي او د الله د پاره قرباني چې سورزي خوبونه اولیدل شول اختصارا عرض کوم او ابراهیم علیہ السلام براوچته دو او سباله بی او خان علالول بیا به زوی اولیدو چې خدای پاک په نامه ذبح کړي سباله به تعبیر داور پر او خان به علال کړل ابراهیم علیہ السلام ته په درې مشبه باندې خدای پاک فرمایي چې ای زما خلیل دا چې ته چې خم خوب ویني او د خپل کم زوی حلالای د دې تعبیر دانه چې سباله او خان حلال کا حکم هم داده چې دا سپ خوب کې ویني دغه حلال کا اسه چې په یو خپل تصور راولا او د خپل بچی دا ګوته داسې ونیسا او پلاس کې یو 13 ستن ونیسا اس یو څو ټکونه ولا خپل زوی له په دا ګوته باندې ورکا ایسوک بدا برداشت کی نا هر یو پلار د خپل زړه باندې لاس کی دی او د خپل بچی له پستن باندې صدا سے ډیر پلاران ملیدلی چې کله ډاکټر ولا په مټ باندې ستن وਹੀ پلار مخ واړی ډاکټر و ستن ولا ډاکټر وਹੀ پلار ترنه مخ اړی هغه شړای نشي برداشت کولای هغه علاج معالجې لپاره یو ستن نشي برداشت کولای خو دغه خلقو ته دغه هستیانو ته ذکر رب ذوالجلال د خلیل الله مقام ورکړو د الله دوست چې په خپل دوستانه کې رب ذوالجلال په فضل سره خپل دوستانه کې کمال ته رسیدلی او هغه خلیل الله چې ورته ویلی شي علما ډیر وجوهات ته خلیل الله لیکي خو یو وجه دا هم لیکي مفسرین چې خدای پاک خلیل ابراهیم ته خلیل الله ځکه ویل خپل نږدې او قریب نه قریب دوست ورته ځکه ویل چې قریب نه قریب اولاد د الله په نامه باندې قربانولو ته تیار شو دغه ته خلیل الله ویل شي ولته نوای چې کله 2-3 روپے ضرورت را پیښ شي پر دې کس له څوکم نه ورځي خلک د خپل د دوست په نمبر باندې کوشش کوي چې هغه دوست مال قرضه راکړي چې ولویری کی یاره جی سباله چرتم ذکر کیږي یار ډیر ښه انسان دی ما خو ډیر جګری دوست دی زما ډیر قریبی دوست دی کله هم په کم مشکل کې ورته आवाज کړی دی ما ته لبیک ویلی ما ته حاضر شوی دی چې هر کله تعالی یو 2 روپے قرضه څوک درکول شي هغه ته زړه او جګری دوست ورته وایي چې بیا کم معصوم چې د نبوت د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نیکه راځي او د چا په مستقبل کې د نبوت اعلان وکيږي هغه د انوار او تجلیات او مالامال بچي
د الله په نامه باندې چاړې لاندې ږدي نو ځکه به ورته رب ذوالجلال خپل خلیل الله به ورته وایي ځکه ورته خپل خلیل وایي هغه خلیل الله علیه السلام چې پته نه کله ناکله انسان سوچ و فکر وکړي چې د عظمتونه به هم خوشحالېږي دی ته څه ته چې عظمت وایي څه ته مقام و رتبه وایي دا مقام و رتبه هم ناز کوي چې زه د ابراهیم علیه السلام مبارک رتبه جوړه شوم رتبې باندې خلک اوچتېږي خو لیکن بعضې داسې شخصیات دي چې رتبې ته د شخصیت د وجې نه کمال میلاویږي زه وایم چې د هغه هستیانو کې ابراهیم علیه السلام مبارک هم دی خپل بچی چاړې ته څملول او د الله دپاره او قربان شم دغې وړوکي معصوم د الفاظو نه قرآن کریم په تفصیل باندې بیان کړي رب ذوالجلال قرآن کریم کې هغه الفاظ نقل کوي چې پیغام پکې دا دی خپل زوی ته ابراهیم علیه السلام فرمایي ای زما اسماعیل بچی ته ما خوب کې لیدلی زه تا حلالوم الله دپاره د قربانوم وړوکی ماشوم هغه جواب قرآن کریم آیات جوړ شوی رب ذوالجلال خالق کائنات قرآن کریم کې فرمایي کله ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته وفرمایلی اسماعیل زه تا وینم چې زه تا خوب کې حلالوم زه څه وکړم بچی زه تا سره څه وکړم زه خو تا حلالولو حکم راته شوی ابراهیم علیه السلام ته خپل بچی اسماعیل السلام ورته فرمایي ای زما ابا جان چې خپل رب درته څه ویلي وو مغه وکړه ای زما ابا جان چې خپل رب درته څه ویلي وو مغه وکړه او رب درته دا وي خپل رب درته دا ویلي چې خپل نیازبین فدا کا خپل نیازبین قربان کا خپل رب درته دا ویلي نو ای ابا جان خپل رب درته چې څه فرمایلي اومغه شان دی وکړه چې کله دغه جملو مکالمه علمي نقطه نظر باندې وکتلی شي هغې کې ډېر زیات چې کم اسلوب پکې پروت دی کم طریقه کار پکې پروت دی هغې دپاره مختلف ځایونه دي بیانولو خو لیکن لنډه دا چې رب ذوالجلال خالق کائنات چې کله د پلار او د بچی دغه مکالمه ذکر کوي رب ذوالجلال فرمایي چې کله پلار ورته وفرمایل چې رب راته فرمایلی چې زوی حلال کا زوی ورته وایي چې رب درته څه ویلي مغه کار وکړه خدای پاک دغې ته ذبح عظیم نامه ورکړه ورته دغې حلالې ته خپل صفت ورکړو چې رب هم عظیم دی او چې دغې عظیم پیغمبر قرباني ورکړې ده دغې عظیم قربانۍ ته قرآن کریم ذبح عظیم وفرمایل او ذبح عظیم موږ تاسو ته د سنت ابراهیم په صورت کې سنت ابراهیمی په صورت کې موږ تاسو ته د لوی اختر دپاره پاتې شوه چې د دغې لوی تاریخي پس منظر نه انسان آګاه هم شي او بیا هم د دغې قربانۍ په حوالې سره څه تحفظات لري څه شکوک و شبهات لري او څه اشکالات لري هغه انسان به د خپل سوچ او د فکر اصلاح او د خپل ایمان د اصلاح ضروري دی غرض مده حاضرینو چې کچرې مونږ مجموعي توګه باندې وګورو د دغه کومه قرباني د لوی اختر را روانه ده په مختلفو پیغمبرانو په امتونو کې مختلفو طریقو باندې قربانیانې به کېدې یوازې د څاروي نه په مختلفو طریقو باندې لکه څنګه سورت حج کې رب ذوالجلال فرمایي لکل امة منسکن هو ناسکوه الله فرمایي هر امت لپاره ما مختلفو طریقو باندې قربانیانو احکامات نازل کړي دي او هغه خلکو به هغه قربانیانې کولې او تر دې پورې چې ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني ورکړه ټولې قربانۍ شوي دي ډېرې قربانۍ شوي دي خو شوي دي او پاتې شوي دي او ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني کړې ده ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني کړې ده هغه پاتې شوې نه ده هغه قیامت پورې آباده ده ځکه چې نورو قربانیانو کې قرباني و عظمت پکې نه و او چې ابراهیم علیه السلام کومه قرباني کړې ده قرباني هم پکې و عظمت هم و پکې او د عظمت تقاضا دا ده چې کمې ورځې نه ادا شوه تر قیامت پورې جاری و ساری وي دغې قربانۍ ته د عظمت والا قرباني ویلی شي او دا عظمتونو قرباني
ابراهیم علیه السلام ورکړې وه او موږ تاسو ته هغه د عظمتونو قرباني د یو څاروي په حلالېدو کې ما او تا ته هغه قرباني پاتې شوه چې هغې باوجود مې انسان نه کوي او قسمه قسم هیلې او بهانې ولګوري او یا د هیلې او بهانو نه علاوه قرباني کوي خو نور خبرې پکې شاملوي نو بیا د انسان د خپل ایمان او د خپل اعمال صالحو اصلاح ضرور پکار ده د دې د وجې نه قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرمایي چې کوم بندگان کومه قرباني کوي لکه ابراهیم علیه السلام د بچي قرباني کړې وه هغې کې څومره اخلاص و همغه اخلاص ته په څاروي کې راوله او رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم خدای با فرمایي زما بندگانو چې کلم تاسو قرباني کوئ نه د قربانۍ د غوښې ته د ما ضرورت شته نه د قربانۍ د وینې ته زما ضرورت شته خدای پاک فرمایي چې کم څیز ته ما ضرورت نشته زه تاسو نه د کم څیز مطالبه کوم قربانۍ کې الله فرمایي ولکن یناله التقوى منکم خدای پاک ته چې د ستاسو کم څیز رسیږي نه غوښه رسیږي نه وینه رسیږي بلکې چې کم شی د ستا د وینه کې موجود دی هغه شی خدای پاک ته رسیږي د ستا په زړه کې چې کم شی موجود دی هغه خدای پاک ته رسیږي چې هغه تقوا او پرهیزګاري ده او ما لینک ورکړو د هغه د سیدنا حابیل علیه السلام د خبرې نه چې الله با فرمایي د حابیل علیه السلام قرباني ما ځکه قبوله کړه چې هغه پرهیزګار او قرآن کې الله فرمایي چې زه د خلکو قربانۍ کې وینا او غوښې ماته نه راځي د انسان تقوا ماته راځي گویا په قربانۍ کې بنیادي څیز دا د زړه نیکې ارادې دي چې خدای پاک د انسان په نیکو ارادو باندې د دواړو جهان خوشحالۍ او عظمتونه او برکتونه ورنصیب